بسم الله الرحمن الرحيم. د کیفیت وقف پنځه قسمونه ویل شوي دي. شپږم نمبر قسم وقف بالاثبات دی. شپږم نمبر قسم کوم یو دی؟ وقف بالاثبات. د وقف بالاثبات د شروع کېدو نه وړاندې د اجتماع الساکنین د قاعدې پیژندل ضروری دي. وقف بالاثبات شروع کرنے سے پہلے اجتماع الساکنین کا قاعدہ جاننا ضروری ہے. د وقف بالاثبات د شروع کېدو نه وړاندې د اجتماع الساکنین د قاعدې پیژندل ضروری دي. اجتماع الساکنین څه ته ویل کیږي؟ اجتماع الساکنین کا معنی ہے دو ساکن حروف کا جمع ہونا. د اجتماع الساکنین معنی دا دو ساکن حروف جمع کېدل. چې دو ساکن حروف څه شي؟ جمع شي. دیتا اجتماع الساکنین ویل کیږي. دیتا څه ویل کیږي؟ اجتماع الساکنین. اجتماع الساکنین دو قسم پر ہے. نمبر ایک اجتماع الساکنین علی حده. نمبر دو اجتماع الساکنین علی غیر حده. اجتماع الساکنین په څو قسمه ده؟ په دو قسمه. یو ته اجتماع الساکنین علی حده ویل کیږي، بل ته اجتماع الساکنین علی غیر حده ویل کیږي. څه ورته وایي؟ اجتماع الساکنین علی غیر حده. اجتماع الساکنین علی حده ستوي او اجتماع الساکنین علی غیر حده ستوي. نمبر ایک اجتماع الساکنین علی حده کی تعریف. اجتماع الساکنین علی حده تعریف. اجتماع الساکنین علی حده تعریف. جب ایک حرف یا ایک کلمہ میں حرف مدہ کے بعد حرف ساکن آیا ہو. چکلا پیو حرف کی یا پیو کلمہ کی د حرف مدہ نرستو حرف ساکن راغلی وی. چکلا پیو حرف کی یا پیو کلمہ کی د حرف مدہ نرستو حرف ساکن راغلی وی. دیتا اجتماع الساکنین علی حده وی. دیتا سوی اجتماع الساکنین علی حده. د حرف د پار مثال صاد، ضاد، جیم، میم وغیرہ. دلتا د حرف مدہ نرستو دال ساکن راغلی. څه ساکن راغلی دی؟ دال ساکن راغلی دی. نو الف مدم ساکن دی او رستو د دال د پاس سکون راغلی، یعنی دا دالم ساکن دی. نو ګوره دو حروف ساکن په یو حرف کې جمع شوي دي. دو حروف ساکن په یو حرف کې څه شوي دي؟ جمع شوي دي. د کلمې لپاره مثال انا. انا یو کلمه ده. انا یو کلمه ده. انا کې د حرف مدہ نرستو حرف مدہ پدې کې الف مدہ دی. د حمزه د پاسه کڼه زبر راغلی دی. قاعده او قانون دا دی چې کڼه زبر आवाज د الف مدہ ورکړي. د څه ورکړي؟ د الف مدہ. نو په انا کې د الف مدہ نرستو لام ساکن راغلی دی. د الف مدہ نرستو لام ساکن راغلی دی. نو ګوره دو حروف په یو کلمه کې جمع شوي دي. نو دې ته ویل کېږي اجتماع الساکنین علی حده. اجتماع الساکنین علی حده. د اجتماع الساکنین علی حده حکم څه دی؟ اجتماع الساکنین علی حده کا حکم. اجتماع الساکنین علی حده حکم دونوں ساکنین وقف اور وصل میں ثابت رہتے ہیں. دا دواړه ساکنین به په وقف او په وصل دواړو کې ثابت پاتې کیږي. یعنی دا دواړه به ویل کیږي. دا به څه کیږي؟ کپدې باندې بالفرض کا توقف کې او کا وصل به کې نو وقفن بم دا دواړه ساکنین ویل کیږي او وصل بم دا دواړه ساکنین ویل کیږي. دا د اجتماع الساکنین علی حده حکم شو. دا د څه حکم شو؟ د اجتماع الساکنین علی حده. نمبر 2 اجتماع الساکنین علی غیر حده. اجتماع الساکنین علی غیر حده ستوي. د دې څه تعریف دی؟ اجتماع الساکنین علی غیر حده کی تعریف. اجتماع الساکنین علی غیر حده تعریف. جب دو ساکن حروف دو کلموں میں اس طرح آئے ہو. چکن دو ساکنین
دو حروف چې دواړه ساکن وي دا په دو کلموں کې په داسې طریقه باندې راغلي وي کہ پہلا ساکن پہلے کلمے کے آخر میں آیا ہو چې اول ساکن د اولی کلمې په آخر کې راغلي وي اول ساکن د اولی کلمې په آخر کې راغلي وي اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں آیا ہو او دویم ساکن د دویمې کلمې په شروع کې راغلي وي دویم ساکن د دویمې کلمې په شروع کې راغلي وي په دو کلموں کې دو ساکنین حروف جمع شوي وي په داسې طریقې سره چې دا اول ساکن د اولی کلمې په آخر کې وي اول ساکن د اولی کلمې په آخر کې وي او دویم ساکن د دویمې کلمې په شروع کې راغلي وي دویم ساکن د دویمې کلمې په شروع کې راغلي وي دې ته اجتماع الساکنین علی غیر حده وي دې ته څه وایي اجتماع الساکنین علی غیر حده لکه مثال واستبق الباب دا پاسل کیو واستبقا البابا پاسل کې څنګه واستبقا البابا نو دلتا حمزه زیدا وصلی حرفی په وصل نه کلام کې او غورځیدا په الباب کې چې کوم حمزه راغلی دا دیتا حمزه زیدا وصلی حرفی ویل کیږي او د حمزه زیدی وصلی حرفی حکم دا چې دا په وصل د کلام کې غورځيږي په یو ځای کې د کلام کې بشکی دا به غورځيږي نو حمزه زیدا وصلی حرفی په وصل د کلام کې او غورځیدا څه شولا هغه او غورځیدا نو چې کله حمزه زیدا وصلی حرفی په وصل د کلام کې او غورځیدا نو اجتماع د ساکنین وراله اجتماع د سراله د ساکنین وراله اول ساکن د استبقا په اخر کې حرف مد راغلی دی او دویم ساکن د الباب په شروع کې لام ساکن راغلی دی نو دوه ساکنین په دو کلمو کې جمع شو دته اجتماع الساکنین علی غیر حده ودل سوی اجتماع الساکنین علی غیر حده اجتماع الساکنین علی غیر حده حکم شدی اجتماع الساکنین علی غیر حده کا حکم دا اجتماع الساکنین علی غیر حده حکم اجتماع الساکنین علی غیر حده کا حکم یہ ہے کہ دونوں ساکنین جمع کرنا ناجائز ہے کہ دا دوڑ ساکنین جمع کول دا ناجائز دی دا دوڑ ساکنین جمع کول شری دا دوڑ ساکنین ویل ناجائز دی دا دوڑ ساکنین ویل شری دا ناجائز دی اس کو جائز کرنے کی چې قاعده ہے د دې د جائز کولو د لپاره د جواز د لپاره شپږ قاعده دي څو قاعده دي شپږ قاعده دي اوله قاعده ولدا کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن حرف مدوی شوی حرف مدوی نو دا به حذف کې دا به شکه دا به حذف کې دویمه قاعده ولا د جواز دا ده کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن میم د جمع وی اول ساکن پکې شوی میم د جمع وی نو دله به ضمه ورکه دله به شو ورکه دله به ضمه ورکه دویمه قاعده ولا د جواز دا ده کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن واویلین د جمع په صيغه کې راغلی وی په شکل راغلی وی د جمع په صيغه کې راغلی وی نو دله بم زم ورکه دله بشو ورکه دله بم زم ورکه او شلورم قاعده ولا د جواز دادا کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن من ولا نون ساکن وی شوی من ولا نون ساکن وی نو دله په فتح ورکه دله بشو ورکه دله په فتح ورکه او پنځم قاعده ولا د جواز دادا کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن الف لام میم ولا میم ساکن وی په سورۃ ال عمران کې چې الف لام میم راغلي دي دې په اخر کې چې کوم میم ساکن دي دا میم ساکن وی نو دیله بم فتح ورکه دیله بشو ورکه دیله بم فتح ورکه او شپږم قاعده ولا د جواز دادا کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن حرف مد نو میم د جمع نو واویلین د جمع په صيغه کې نو راغلي من ولا نون ساکن نو الف لام میم ولا میم ساکن نو لو کسره ولا ورکه تبا ولا ورکه کسره یعنی زیر به ولا ورکه سب ورکه زیر به ولا ورکه نو د اجتماع ساکنین د جائز کولو د پاره شپږ قاعده د شو قاعده دی ولا شپږ قاعده دی ولا اس کو جائز کرنے کی چھ قاعده ہے د اجتماع ساکنین علی غیر حده د جواز د پاره شپږ قاعده دي سو قاعده دي شپږ قاعده دي قاعده نمبر 1 اگر پہلا ساکن حرف مد ہو کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن حرف مد وی اول ساکن شوی حرف مد وی تو اس کو حذف کر دیں گے نو دا حرف مد به حذف کې دا حرف مد به شکه دا به حذف کې لکه مثال واستبق الباب چې دا په اصل کې واستبق الباب واستبق الباب نو په
وصل د کلام کې حمزه زیده وصلی حرفی هغه وګرځیدا نو اجتماع د حرف مده او د لام ساکن په درمیان کې رااله نو چې مو او کتل نو په دې دوه ساکنانو کې اول ساکن الف مده دی اول ساکن پکې څه دی الف مده دی نو الف مده حذف کو الف مده سکو نو دا واستبقال بابنا واستبقل باب شو دا واستبقال باب نه څه جوړ شو واستبقل باب شو نو دا ول د جواز اول قاعده شو قاعده نمبر 2 اگر پہلا ساکن میم الجمع ہو کچری په دې دوالو ساکنینو کې اول ساکن میم د جمع راغلی وي اول ساکن پکې شي وي میم د جمع وي تو اس کو پیش کی حرکت دے کر آگے حرف سے ملا کر پڑھی نو دی میم د جمع لب پیش ورکی دی میم د جمع لب سورکی پیش پورکی كما قبل حرف ساكن سربه ملو کی كما قبل حرف ساكن سربه شکی ملو بے کی لك مثال عليكم القتال سراغلی دی عليكم القتال دا پاسل کیوں عليكم القتال اصل کې څنګه علیکم القتال نو دا القتال په شروع کې حمزه زیده وصلی حرفی راغلی دا هغه په وصل د کلام کې او غرزیدا په وصل د کلام کې څه شولا او غرزیدا نو چې مو او قتل نو اجتماع د ساکنین وراله اول ساکن په کې میم د جمع دی دویم ساکن په کې لام ساکن دی دویم ساکن په کې شی دی لام ساکن دی نو قاعده او قانون دا دی چې په دې دوه ساکنینو کې اول ساکن میم د جمع وی نو دله به ضمه ورکه دله به ورکه دله به ضمه ورکه نو میم د جمع له ضمه ورکړه نو دا علیکم القتال علیکم القتال شو دا علیکم القتال سجور شو علیکم القتال نو دا ول د جواز دویمه قاعده شو دا ول د جواز شومه قاعده شو دویمه قاعده شو قاعده نمبر 3 اگر پہلا ساکن واولین صیغہ جمع میں آیا ہو کچری پدی دوالو ساکنینو کی اول ساکن واولین وی او د جمع په صیغه کې راغلی وی واولین وی او د جمع په صیغه کې راغلی وی تو اس کو بھی پیش دیں گے نو دلبم پیش ورکه دلبم شو ورکه دلبم پیش ورکه لکه مثال فلا تخشوا الناس دا په اصل کې فلا تخشوا الناس فلا تخشوا ځان کلمه ده الناس ځان کلمه ده چې مو وګتل نو د دې دوه کلمو په درمیان کې حمزه زیده وصلی حرفی راغلی و هغه په وصل کلام کې څه شولا هغه وګرځیدا چې کله هغه وګرځیدا نو د اولی کلمې په اخر کې واولین د جمع په صيغه کې راغلی دی او د دویمه کلمې په شروع کې لام ساکن راغلی دی نو اجتماع د ساکنین وراله نو اول ساکن په کې واولین د جمع په صيغه کې راغلی نو هغه لم ضمه ورکړه نو فلا تخشوا الناس شو فلا تخشوا الناس شو دریمه قاعده ورته بل متوجه شو چې کله د لام تعریف نرستو د حروف شمسیه یو حرف راشي د لام تعریف په حروف شمسی کې ور مدغم کیږي ته ادغام شمسی ویل کیږي نو دریمه قاعده په کې د ادغام شمسی ولا چلیدا د څه قاعده په کې چلیدا ادغام شمسی فلا تخشوا الناس فلا تخشوا الناس شو نو دا درېمه قاعده والله د جواز دا قاعده نمبر 4 اگر پہلا ساکن من قانون ساکن ہو کچری په دې دوه ساکنونو کې اول ساکن من ول نون ساکن وي اول ساکن پکې شي وي من ول نون ساکن وي تو اس کو زبر دیں گے دل بس ورکه دل بس زبر ورکه دل بس ورکه دل بس زبر ورکه لك مثال من الكتاب دا پاسل کیوں من الکتاب پاسل کې څنګه من الکتاب حمزه زیده وصلی حرفی د دوه کلمو په درمیان کې رااله هغه وګرځیدا نو اجتماع د ساکنین وراله نو چې مو وکتل نو اول ساکن من وانو ساکنو اول ساکن شو من وانو ساکنو نو قاعده او قانون دا دی چې په دې دوه ساکنونو کې اول ساکن من وانو ساکن وي نو دله په فتح ورکه دله په ورکه دله په فتح ورکه د من الکتاب نه من الكتاب شو د من الكتاب نه جوړ شو من الكتاب نو دا ول د جواز سلورمه قاعده شو دا ول د جواز سلورمه قاعده شو قاعده نمبر 5 اگر پہلا ساکن الف لام میم ولا ساکن ہو کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن د الف لام میم په اخر کې چې کوم میم ساکن راغلی دی دا میم ساکن وي تو اس کو بھی زبر دیں گے دل بشور کے دل بم زبر ورکے لکه مثال
الف لام میم الله میم الله. نو دا ول د جواز پنځمه قاعده شو، دا ول د جواز شومه قاعده شو، پنځمه قاعده شو، شپږمه قاعده. قاعدہ نمبر 6 اگر مذکورہ 5 قاعدوں میں پہلا ساکن نہ ہو، کچری پدې مذکورہ دا چې کومه قاعده مو ته ذکر کړې شو دا پنځه قاعده پدې کې دا اول ساکن نه وي، پدې کې دا اول ساکن نه وي تو اس کو زیر دیں گے. نو دل به زیر ورکه، دل به څه ورکه؟ زیر به ورکه. شپږمه قاعده ول د جواز دادا کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن حرف مد نو، کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن میم د جمع نو، کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن واویلین د جمع په صيغه کې نو راغلي، کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن من ولا نون ساکن نو، کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن الف لام میم په اخر کې چې کوم میم ساکن راغلي دي دا میم ساکن نو، نو دې لبا کسره ورکه، دی اول ساکن لبا څه ورکه؟ کسره ورکه. لکه قران کې راغلي دي قل ادعوا الله سراغلی دی قل ادعوا الله دا په اصل کې قل ادعوا الله اصل کې څنګه قل ادعوا الله. نو د دوه کلمو په درمیان کې حمزه زیده وصلی فعلی رااله، حمزه زیده وصلی فعلی رااله، نو دا په وصل د کلام کې او غرزیدا، په وصل د کلام کې څه شولا دا او غرزیدا. نو اجتماع د ساکنین رااله، اول ساکن د اولی کلمې په آخر کې لام ساکن دی قل دی، او دویم ساکن د دویمې کلمې په شروع کې دال ساکن دی. نو چې مو وکتل نو په دې دوه ساکنانو کې دا اول ساکن حرف مدم نه دی، په دې دوه ساکنانو کې اول ساکن میم د جمع هم نه دی، په دې دوه ساکنانو کې اول ساکن واویلین د جمع په صيغه کې هم نه راغلي، په دې دوه ساکنانو کې اول ساکن من ولا نون ساکن هم نه دی، په دې دوه ساکنانو کې اول ساکن الف لام میم په اخر کې چې کوم میم ساکن راغلي د میم ساکن هم نه دی. نو کسره به ول ورکو، سم ول ورکو، کسره به ول ورکو. نو د قل ادعوا الله نشو قل ادعوا الله، نو قل ادعوا الله نس جوړ شو قل ادعوا الله جوړ شو. نو د اجتماع الساکنین على غیر حده د جواز د پاره شپږ قاعده دي. څو قاعده دي والله؟ شپږ قاعده دي والله. اوله قاعده والله دا کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن حرف مد وي دا به حذف کیږي، دا به شي کیږي، دا به حذف کیږي. دویمه قاعده والله د جواز دا کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن میم د جمع وي نو دې له به ضمه ورکو، دې به څه ورکو؟ دې له به ضمه ورکو. دریمه قاعده والله د جواز دا کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن واویلین د جمع په صيغه کې راغلي وي دې له به ضمه ورکو. څلورمه قاعده والله د جواز دا کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن من ولا نون ساکن وي نو دې له به فتحه ورکو. پنځمه قاعده والله د جواز دا کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن د الف لام میم په اخر کې میم ساکن وي دې له به فتحه ورکو، دې له به څه ورکو؟ دې له به فتحه ورکو. او شپږمه قاعده والله د جواز دا کپه دې دوه ساکنینو کې اول ساکن حرف مد نو، میم د جمع نو، واویلین د جمع په صيغه کې نو راغلي، من و نون ساکن نو، الف لام میم په اخر کې چې کوم میم ساکن راغی دا میم ساکن نو. نو قاعده او قانون دا دی الساکن اذا حرك حرك بالكسر. قاعده او قانون څه دی؟ الساکن اذا حرك حرك بالكسر کسره به ول ورکو، سم ول ورکو، کسره به ورکو. نو د قل ادعوا الله نشو قل ادعوا الله څه دی جوړ شو؟ قل ادعوا الله شو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.